تیرې دا زما رب زما دومره لحاظ وکړه چې ګویا په قرآن کې الله ووی وایي ما الله ته ووی اخیری خبره کوم ما الله ته ووی الله زه ډېر یتیم یم الله زه ډېر عاجز یم وایي ما ته رب په مقابله کې ووی چې محمده ته ولې خفه کېږې او اذان به مکمل نه کم چې ستا نوم پکې ني محمده هغه مونځ نه قبلیږي چې ستا تذکره پکې ني محمده وایي هغه قبر کې حساب کتاب نشي کېدی چې ستا تپوس ترې ونه کړم چې من نبیوکه محمده په عرش باندې کې ګورې ستا نوم مې لیکلی دی په پاڼو باندې به وګورې ستا نوم سره چې کوم ځای کې زما ذکر هغه ځای کې به محمده ستام ذکر په کلمه کې زما ذکر نو ستا ذکر په اذان کې زما ذکر نو ستام ذکر په موس کې زما ذکر نو ستام ذکر الکه په عرش باندې زما ذکر نو ستام ذکر په پرش باندې زما ذکر نو ستا ذکر د انسان په خوله باندې زما ذکر محمد ستام ذکر د جناتو په خوله باندې زما ذکر نو ستام ذکر د حیواناتو په خوله باندې زما ذکر نو ستام ذکر گویا ما د خپل ذات لپاره وفرمایل چې زه رب للعالمین نو ته مې کم کړی نه ته مې رحمت للعالمین وګرځولې ده ماما تا درجمبا او اخیری خبره کوم نبی علیہ السلام مبارک دا الله وفرمایل محبوبه ته ولې خفه کېږي زه خلک په ما رضا کوي او زه رب تا رضا کوم زما محترم دونه در او بله خبره کوم ستا د نسبت خبره کوم نبی علیہ السلام ته الله وفرمایل ما باندې چې څوک یو پیر سلام ووایي صلی الله علیه عشره الله وی چې زما په محبوب په معشوقې باندې زما په پیغمبر باندې چا یو پیر سلام ووایي زه رب په د اسمان نه لس کرته سلام ووایم زما محترم او یوازې دام نه څوک چې زما په محبوب باندې یو پیر سلام ووایي چې صلی الله علیه وسلم د یو پیر په مقابله کې به ول لس ګناهونه معاف کم او لس په ورله نیکۍ بلند کم زما محترم بل نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل من صلی علی عند قبری سمعته چا چې ما باندې الته قبر مدینه منوره کې چا ما باندې سلام وکړه وی سمعته زه محمد صلی الله علیه وسلم په خپله باندې اورم ومن صلی علی من بعید ابلغته او څوک چې ما باندې د لرې نه سلام وي په رښتې ما ته باقاعده سلام را رسوي زما محترم دا د نبی او بله خبره کوم نبی علیہ السلام فرمایي چا چې ما باندې په قبر کې مدینه منوره کې په ما باندې چا سلام واچو د قیامت پر زه جواب ورکوم او الله ته به سفارشم کوم چې الله ما ته حاضري لګولې ده ما پې کې ده ما محترم الله دې موږ ټولو ته د مدینې منورې زیارت نصیب کړي ټول وایي آمین شوق سره عاشقان آمین وایي الله دې موږ بار بار مدینې منورې ته بوځي وایي آمین او قسم دې چې یو عاشقي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړ وایي عرش غوره دی که مدینه غوره ده مدینه منوره غوره ده که عرش غوره دی نو امام صاحب ورته وي د زاهدانو عابدانو دپاره مکه غوره ده او د عاشقانو دپاره مدینه غوره ده زما محترم او زما رب وفرمایل ته د مکې خبره څنګه کې ته د مکې خبره څنګه کې زما عرش چې ما رب په استوا کړې ده وایي د ټولې دنیا بلکې د مکې د عرش د مدینې خاورې ته نه رسیږي زما محترم مدینه دومره خوږ کلی دی دومره بابرکت کلی دی او چې چا پکې زندگی تیره کړي قسم دی زه خپله چې راتلم د مدینې منورې نه ډېر مې جړلي دي او ډېر زیات چې یو عاشق د مدینې نه راځي او نه جاړي دا نه منم زما محترم ته مدینې منورې ته لاړ شي او د نبي علیه السلام نه واپس راځي ته به نه جاړې زړه به دې جاړي زما محترم مدینه داسې زما جانان او محبوب پکې پروت دی گویا رب آواز کوي زما د ټولې دنیا سرمایه په دا مدینه منوره کې پرته ده زما محترم نو خوږ ځای به ولې نو خبره مې دې پورې کوله نبي علیه السلام وایي ما باندې څوک یو پیره درود ووایي یو واقعه کوم ستاسو د عبرت لپاره بس دعا کوو یو سړی نبي علیه السلام باندې به سلامونه درود شریف ډېر وي نبی علیہ السلام باندې به درود شریف وي نو روانو په سفر باندې چې ته قافله کې روانو واقع به تاسو اورېدلي مې وي بیمار شه زوی م ورسره چې بیمار شه قافلې ورته دوه درې حساب شه قافله ته لاړه چې زموږ د تجارت سامانونه خرابېږي زوی او پلار په بیابان کې پاتې شو پلار یې بیمار دی یو هفته خدمت یې وکړه زما محترمو پلار ورته په بیابان کې وفات شي زوی ناستې جاړي چغې ورته وایي الله پلار دې راله په بیابان کې مړ که او الله روح ته قبض که دلته په دې ځنګل کې ما سره څوک شته نه چې قبر وباسي نو الله دې به زه څنګه ښخومه نو دې لاړه ښکته تماشې په ځنګلو کې ډېرې منډې ووالې پلار یې مړ پروت و منډه به یې وواله نو واپس په پلار له راغې چېرته حیوانات یې ونیسي زما محترم مړ پلار له بیا را منډه کړه بیا به چېرته منډې ووالې یو طرف ته به یې منډې ووالې نو بیا به یې پلار له را منډه کړه چې پلار به مړ دی څوک حیوانات یې رانه یې ونیسي
نو یو لوګي ورته ښکاره شو بس هغه لوګي باندې د ناڅاپه ور منډه کړه بستي غوندې وه هغه خلکو ته وي پلار راته په ځنګل او بیابانو کې مړ دی را سره یې ښخ کې الله م وبخه وایي خلکو ورته وي زه مونږ درځو دی چې راغې ویې کتل پلار تنې د انسان و سر یې د خره و زما محترم د چې وکتل ډېر حیران شه الله زما د پلار په دې سر باندې څه چل شوی دی چې تنې د انسانانو د نور سر یې د خره دی الله څه ګناه ده کړې ده دنه څه ګناه شوې ده خپله لمنې پې واچوله الله پلار مې د شرمېږم پې لمنې وله واچوله الله که دا خلک راله ولیدل زما پلار یې ولیده چې دا سړی دی سر یې د خره دی هغې به هم ویرېږي او به تښتي خښۍ به نه الله زما حفاظت وکړه وایي ګویه بېهوشي پې راله آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک وله خوب کې راغی ورته یې ولې جاړې وایي د الله رسول پلار مې په بیابان کې وفات شوی دی او بله خبره کوم سر نور تنې د انسان د سر د خره دی نبی اسلام مبارک ورته ښه وی یو کس په ما باندې روزانه سلامونه وي د یو څو ورځو نه سلام بند شوی دی ما پرښتو نه تپوس وکړه په ما به درود وي هغه درود نن نه راځي ولې وی پرښتو راته وي د الله رسول په بیابان کې وفات دی او ستا ضرورت دی زه وله راغلم وی د الله رسول زما پلار دی که نه چې ویې کتل نبی اسلام مبارک پې نبوت والا دست لاس راښ کړه چې څنګه یې لاس راښ کړي وي ما ټوپ مو راویښ یم چې مې وکته الله مې واپس پلار جوړ کړی و زما محترم دا د درود شریف په فضایلو باندې خبره کوم او یو درود شریف معنی یو پیره درود شریف دی کل دنیا و ما فیها د ټولې دنیا نه افضل دی یو سړی وی جهنم را باندې واجب شو جهنم ته روان وی یو شخص اواز وکړه چې وی دروا وی زه ودرېدم وی د لاسو نه ونیولم روانې کړم ماته الله ماته وی هغه کس ما سره را روان و د مټ نه یې داسې نیولي وی الله د ده ما سره سدي په میزان په چابړي کې وی د بره نه اواز وشي چې د ده نیکۍ نشته دا ټول ګناهګار فاسق انسان دی ما ته د الله رسول ما سره لګوندې د ده امانت دی وی هغه امانت مې په چابړي کې واچو چابړي یو داسې وکړه لاندې شو وی الله وی وجبت له الجنه دنه کې جنت ته وی ډیر خوشاله ما دا سړی ونیو چې ته څوک یې ما ته وی زه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا کاغذ کې سو وی دا کاغذ کې هغه شی په زندګۍ کې تا یو پیره په ما باندې درود ویلو هغه درود ما ته را رسېدلی نو ستا نیکۍ نه وې ما چې په چابړي کې واچوله ستا نیکۍ دغه شو تا باندې جنت واجب شو او ته د نیکو خبره څه کې دا درود الله ته دومره قبول شو که د ټولې دنیا د اسمان نه د ځمکې نه والا تر خلا پورې ګناونه جمع شي او په یو چابړي کې د میزان واچي په بله چابړي کې زما دا نوم ور واچوه یو درز به وکړي او ابه کمیږي الله د ټولې دنیا مغفرت پې کوي زما محترم او بل الله وفرمایل ستاسو څه خبره ده زه الله په خپله په پیغمبر باندې درود ویم یو شی دی چې په دنیا کې نه رد کیږي بس هغه زما د پیغمبر ذکر دی درود شریف دی الکه ستا مونځ رد کیدی شي حج دې رد کیدی شي زکات دې رد کیدی شي هر څه دې ختمېدی شي لیکن که د خولې نه د درود ووتل الله وی ډایرکټ عرش ته را رسېږي نه دغه کېږي رد کېږي د ما درود شریف کې دومره دغه دی نو درود شریف په یادو انشاءالله کنه کم از کم یو انسان پر ورځ کې چې ډیر نشي ویلې کم از کم چې درود ابراهیمی 41 بار وایي زما محترم الله وایي څوک درود ابراهیمی 41 بار ورځ کې وایي د ده چې څومره مال د چا سره غیب دی الله به هغه مال پیدا کړي د ده کور ته ضرورت دی الله به له کور ورکړي د ده په مال باندې چا قبضه اچولې ده الله به مال را آزاد کړي د ما محترمو د نه چا حق والي دی حق به ورته میلو شي د ده اولاد نه کېږي د 41 بار درود شریف وایي او د خپلې کور والا په ګېډه باندې راکاږي الله به پکې حمل پیدا کړي زما محترم ډیر فضایل دي د درود شریف نو زه به تاسو ته څه ویم نو خبره د درود شریف وه او د نبی اسلام مبارک د سیرت وه نبی اسلام مبارک فرمایي ما باندې څوک یو پېره سلام ووایي زما رب پې لس پېرې سلام وي الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي سار نه به انشاءالله درود شریف ترجمه کوو خوښ هم ده تک شوی خو نه یې که نه ډېر ټایم مې ستاسو خرچ کړو ما چې د پیغمبر دغه نه خبر شي لږ چې زړه کې لږ د پیغمبر مینه پیدا شي نو انشاءالله الرحمن ګویا چې الله ته دا مقبولیږي ښه خوښ هم ده آمین الحمد لله رب العالمین الله موږ چې کوم درس ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري الله دا ډیر بابرکته مجلس دی او تا خپل فرمایلی دی الله چې په کوم مجلس کې زما د محبوب ذکر کیږي زه رب په ذات خود په هغې کې یم الله تا خپل ټول ارس ولیدو د دې حاضر مجمع چې څه قسم مشکلات دي الله د خپل حبیب په خاطر باندې الله حل کې د چا په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل پیغمبر په خاطر باندې الله مشکلات دفع کې الله څوک قرضداري دي خدای
خدای د خپل حبیب په خاطر باندې خدایا قرضونه خدای ختم کې د قرض د عذاب نه الله تمام امت محمدیه خدای اخلاص کې څوک بیماران دي د خپل حبیب په خاطر باندې خدای بیماری خدای په صحت باندې بدله کې شفای کامله عاجله مستمره ته خدای نصیب کې الله حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې وګوره الله زموږ ټول ګناونه خدای د خپل پیغمبر په خاطر باندې معاف کې الله په عمل نامه کې خدایا په عمل نامه کې خدای نیک اعمال خدای اولی کې الله موږ ته د نیک اعمال خدای توفیق را نصیب کې په دې حاضر مجمع کې د نبی اسلام مبارک امتیان دي خدای د چا په زړونو کې بغضونه دی او بل ته الله د خپل پیغمبر په خاطر باندې خدای په محبت او الفتونو باندې خدای بدل کې د میروس کله خدای چې ډېر بنیتې دي پکې الله دا کله په بنیتو باندې برباد دي الله د دې بنیتې خدای په محبت باندې بدل کې د میروس تا کله خدای په اتفاق او اتحاد کې تر قیامت د سبا پورې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاق حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساته و په وخت ځن قدرم دا کني په جبر اوري چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ